الرحمن الرحیم قدرمند کتونکو عمر جمشید یما پکور کې چې جنگ جګړې وي یعنی ګریلو ناچاکی جنگ شور چې پکور کې وي دا څه په وجه راځي او آیا دا به ختمیږي څنګه به دا ختمیږي پکور کې چې د انګور او د خواخي جګړه وي دا د څه په وجه راځي او دا به ختمیږي څنګه قدرمنو څنګه دا سپدا سړی نه وادو کی نو بیا چې کوم د جنگ جګړې شروع شي نو دا څه په وجه شروع کیږي او د څه په وجه څنګه به دا ختمیږي د دې مولانا صاحب کوم دا بیان اوري ډیر تفصیلی بیان کړی دی دا تاسو اورئ جی سا انګور سا کور تراله دا چې رالوي شوی د ستا په کور کې رالوي شوی کنه د مور او پلار او درون سره رالوي شوی ده په خپل خاندان کې رالوي شوی ده کنه او اوس راله ستا کور ته فورن چینجینګ راځي دومره ډیر چینجینګ نه راځي هغه به د خپل کور په اصول باندې فلحال چلیږي او څو کاله پورې دومره زر نه بدلیږي او خواخي څه کوي فورن په هغې باندې خپل سوچ چې کومه دی ور غلبه کوي هغې باندې او هغه چې کومه دی د خپل سوچ تابع کوي نو دا ډېر مشکل چې ته یو انسان خپل سوچ تابع کوي دا ډېر زور غواړي په دغه ټیم کې د انګور نه بیا څه لږې نافرمانیانې کېږي د خواښې نه نو تاسو بیا بعضې ټیم کې وایي چې دلته خو نن سبا ډېر انګورېنې دي په خواښې زره ظلم کوي هغه هم شته دی هغه نشته زه دې نه انکاري نه یم په هغې به م انشاءالله ټاپک زه چېړم دغه خبرې دا به م کوم خو نن زما دغه ټاپک دی چې سوچ کې فرق راغی نو اوس انګور خواښې څه کوي خواښې دا ګڼي چې زما د انګور نافرمانه ده نو بیا کور کې جګړې جوړې شي ښځې چې هغه نافرمانه ده نو که دغه ټایم کې چونکې د هغې خو خپل خاوند شته دی د انګور خاوند خو به رالګي د خپلې ښځې حق به پوره کوي که نه به پوره کوي لازم دی پی حق به پوره کوي د خپلې ښځې دغه ټایم کې چې خاوند رالګي د خپلې ښځې حق پوره کوي دا په مور باندې ډېر بد لګي او بیا عجیبه غوندې کې وهمونه راځي هنده چې مثال زما دا زوی د ښځې شولو لاړې هغه طرف ته لاړې ښځې ما څه ظلم کوي هغه په هغه طرف باندې نو هغه بیا زوی په دې خبره باندې مجبوره کوي چې ته څه وکړه چې څنګه زما رویه ده ستا د دې ښځې سره ته به ما شان رویه اختیارې او مجبوره کوي او ما ته ډېر داسې کیسونه رال ما ته ډېر داسې کیسونه راله هلکان راته وایي چې مور په دې مجبوره کړي چې د ښځې حق خیال مه ساته ای د الله بندګانو زموږ د پښتو داسې معاشره ده چې د مور حق ساتي جنتي یې چې د ورور حق ساتي جنتي یې چې د زامنو حق ساتي خیال ساتي جنتي خو چې د ښځې حق پوره کوي نو بیا به جنتي نه بلکې دله به وي بېغیرته به وي بېغیرته نوم د باندې راځي دا زموږ معاشره ده نو هغه څه کوي بچی په دې باندې مجبوره کوي چې ته دې نافرمانه کړو قدرمنو د تاسو بیان واورېدو امید لرم چې خوښ شوی وي خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او مزید د داسې ویډیوګانو کتلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل عمر جمشید ضرور سبسکرایب کړئ